السلام علیکم. پرون د تحریک انصاف یو وفد د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. د هغې نه پس یو څو سوالونه دي زما په ذهن کې. یو خو دا دی چې کوم مولانا د تحریک انصاف په خلکو الزام لګوي چې دا د یهودو ایجنټان دي، نو که دا د یهودو ایجنټان نو ده ورسره ملاقات ولې کړی دی؟ او که دا د یهودو ایجنټان نه دي او ده ورسره ملاقات وکړو نو ده د دروغو الزام او تهمت ولې لګو؟ آیا د صرف د خپل سیاسي فایدې دپاره د مذهب استعمال کړی دی؟ د مولانا د مقتدیانو نه دا همت ولا پکار دی چې وکړي چې مولانا نه تپوس وکړو چې موږ دې ولې ګمراه کړي؟ که دا خلک یهودیان وو نو تا ورسره ملاقات وله کړی، او که یهودیان نه وو نو تا د الله پاک د دین دومره غلط استعمال ولې کړی دی چې په یو مسلمان دې تهمت لګولی؟ او په دین کې د تهمت سزا څه ده؟ بیا د مولانا دغه تپوس ډېر ضروري دی. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.